جناب شوکت حیات شمسیر د هغوی هم پوښتنې کوو د بي اس ایل په هکله. شوکت بھائی دا ته ووایي چې د بټګرام سوپر لیګ په نوم باندې کې دومره غټ ټورنمنټ چې تاسو ګورئ چې په زرګاو کتونکي یا کتو راځي دا شان خلک په سوشل میډیا باندې ګوري، تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو زه ستاسو شکریا ادا کوم د وایس آف بډګرام والو چې د بي اس ایل کې موږ سره भरपूर تعاون کړی دی او هر میچ راغلی دی او زمونږ د وړوکې شان ضلع کې یو وړوکې شان ټورنمنټ او هغه انټرنیشنل لیول ته رسولی دی. یقینا د بډګرام کې اونلاین موقع ده 2013 کې زمونږ گیم سټاپ شوی او دلته فوجیان راغلي و د هغوی د وجې موږ څخه ګراوند نو هغې نه بعد دا پیله موقع باندې چې دا کوم ګیم موږ ته میلاو شو یقینا د عبدالرحمن دی کې زه تاسو ته خبر وکړم ډېرو خلکو انتشار به وکړو چې مطلب دا به نه کېږي دا به ناکامه شي خو کوم لحاظ سره چې هغه روان دی نو زما امید دی چې انشاءالله ورپسې کال 2019 کې به چې کوم بي اس ایل وي هغه به انټرنیشنل لیول باندې کې هغې باندې که به بار نه به هم کسان راځي او څنګه چې مخکې راځي دلته بار نه کسان راغلو مانسري ډسټرکټ نه راغلو شوقیان هغه سړی راغلو چې زه د بي اس ایل امپایرنګ کول غواړم زما شوق دی نو دا هم د بډګرام دپاره ښه او د فخر خبره ده. څومره خلک دلته کتلو راځي او د کراوډ نه پته لګي چې د بډګرام خلک کرکټ سره څومره مینه کوي خو له بده مرغه په بډګرام کې د پلیز لپاره زه بار بار دا وایم چې ګراوند نشته، تاسو به دې باره کې څه ویل غواړئ؟ نو زه خو به د ګراوند حوالې سره دا ووایم چې زه چې یو خبره کوم زه به دعوې سره کوم دا سوشل میډیا ده دا وایس آف بډګرام د بډګرام ټولو کې غټه میډیا ده که نه. ان پی په ګورنمنټ کې راغلی وي چې 8 کروڑ روپۍ هغه د ګراوند روپۍ نه وي هغه د یو سټیډیم روپۍ وي 8 کروڑ روپۍ په سټیډیم لګي په ګراوند نه لګي. بیا د ګورنمنټ دغه داسې حساب چې کله په ټینډر باندې کې کارونه شي نو 6 میاشتې بعد هغه خزانې ته ځي هغه موږ نه واپس لاړې هغې نه بعد دوباره 98 लाख روپۍ شو هغه ګراوند لا شو سټیډیم نه ګراوند جست لکه دې ګراوند له زموږ 42 लाख روپۍ شو د 2013 نه مخکې 20 लाख روپۍ زموږ د ډریسنګ روم له شو 42 लाख دی لا شو هغه 42 लाख کې زما په خیال ما چې 7 लाख روپۍ لګېدلې دي دا خاره راولله او یو 2-3 लाख روپۍ په دې لګېدلې هغه فنډ هم زمونږ پینډینګ کې دی او کته خو د ګراوند داسې مسله ده نن سبا چې کوم اقتدار او پذیر خلک دي زمونږ هغو ته هم موږ څه نشو ویلی ځکه چې ګراوند دپاره کومه ځمکه هغو دغ کړې ده نو هغې باندې کې السادات برادري کیس دغ کړی دی او ټیلنټ کمی نشته بډګرام کې یقینا که موږ څخه ګراوند یو داسې ریګولر کرکټ نو زه بمبارکي ورکوم بډګرام له کال نیم کې انټرنیشنل کرکټ کې زموږ 2-3 پلیران دا زه دعوې سره دا خبره کوم. دې وخت کې تاسو کتونکي ګورئ نو هغه ته څه پیغام ورکول غواړئ په اخره کې؟ نو زه خو به کتونکو ته دغه پیغام ورکوم چې بي اس ایل انجوای کوئ او راځئ او سوشل میډیا والته به زه سپیشل دا ووایم چې تاسو چې کوم تاوان کوئ دا مسافرونو ته چې زموږ دغه پیغام رسوئ او د بي اس ایل رسوئ هغو ته سر او سرور اخلي نو مطلب هغو دپاره به زه د زړه د کومې نه سلامونه دغه کوم او ستاسو به هم ډېره شکریا ادا کوم. مهرباني. تھینک یو سو مچ.